یا ایها الرسول اے رسول صلی الله علیه وسلم بلغ ورسوا ما انزل الیک اغه ټول چې نازل کړی شوی د تا ته من ربک استاد رب طرفنا وان لم تفعل او کتا داسې ونکړو فما بلغت رسالته نو ندر رسول ته هیڅ پیغام د الله تعالی والله يعصمك من الناس او الله جل شانه بچ کوي تاسو د خلقنا ان الله لا يهدي القوم الكافرين بشک الله جل شانه قدرت نور کوي استا په وجلو باندې قوم د کافرانو ته سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم دینا مخی آیت مبارکو کی اللہ جل شانہ دیر تفصیل سرا د اہل کتاب یہود و نصارا تاغوی مذمت بیان فرمائل چه هغوی باوجود د دینا چې د دین اسلام د حقانیتنا با خبرو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د تشریف اور علامات داغوی په کتابونو کې مخکې موجود د دې هر څه باوجود هغوی مخالفت کو او نه دا چې صرف مخالفت بلکې د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور د صحابہ کرام خلاف ہر قسم سازش او د کفار سره مرګرتیا او پاغي کی خپل آخری حد پوری دتلو هغه کوشش کړو نو الله تبارک وتعالى په مختلفو طریقو سره د هغه په باره کې سخت وعیدونه هغه ارشاد فرمایل نو چې کله د يهودو مخالفت هغه خپل عروج ته ورسېدو او د هغوی په باره کې تفصیلی احکام نازل شو نو نور هم د هغوی نه خطره او یره هغه پیدا شو نو فطری خبره وا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو غم او پریشانی د پیدا کېدو احتمال وو پدی آیت کریمه کی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د تسلی د پار ارشاد فرمائی اے زما محبوب پیغمبر تو خپل تبلیغ کوا چې کم تا ته د الله جل شانه طرف نه نازل کړی شوی دی داغي او کچره تا خپل تبلیغ اونکړو دا د پرې خودو نو چې کم پیغام رسول د پاره تا درکړی شو تا غو نه رسو او د دې خلکو غم مکو د دې خلکو د سازشنا د يهوديانو د نصارو او د نورو کفارو د سازشونو نه بزستا حفاظت کوم چې کله دا آیت مبارکه نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل ما سره دا خطر وا دا يروا د کفارو طرفنا د يهودو طرفنا چې دی به ما ته نقصان رسېږي اوس زه به غم شوم چې کله الله جل شانه زما د حفاظت ذمہ داری په خپل ځان باندې واغشت اوس زما پروا نشته دي ځکه دینه مخ کې يهوديانو د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل سازش هم کړو او د زهر ور کولو سازش کوشش هم کړو دغه سي د هر قسمه د نقصان رساني چې دی هغه کوشش کړو خو الله جل شانه هغه ناکام کړو بیا
رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل حفاظت د پاره د صحابه کرامو یو جماعت سکسان محافظین هغه به ودرو چې کله دا آیت نازل شو چې الله تبارک وتعالى په خپل باندې استا حفاظت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې د مجاهدین او هغه پیرا هغه ختم کړه. دی آیت کریمه نا سو مسائل معلومیږي. یو دا یا ایها الرسول بلغ، اے رسول صلی الله علیه وسلم تبلیغ کوا. یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان دی. نور انبیاء کرام ته الله تبارک وتعالى چې ذکر کین یا ابراهیم یا اسماعیل او دا یا موسی وغیرہ د انبیاء کرامو مبارک نومونو سره الله تبارک وتعالى هغه ته خطاب کوي. او د الله آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم شان او عظمت او مقام دا سدي چې الله جل شانه په نوم سره خطاب نه کوي بلکې یا ایها الرسول. او دیم دا چې بلغ ورسوا ما انزل الیک، هغه چې کوم تا ته نازل کړی شوی دی من ربک استاد رب طرفنا تبلیغ کوا. نو تبلیغ امر بالمعروف نهی عن المنکر دا حضرت لقمان علیہ السلام ذکر په سورہ لقمان کې چې کله موږ تاسو لولو هغه خپل بچو ته وعظ او نصیحت کړی دی. او حضرت لقمان علیہ السلام بارکی د مفسرین کرام یو جماعت داوی چې دا د الله پیغمبر او یو جماعت داوی چې نه پیغمبر نو خو ډیر لوی الله والا کسو ډیر لوی بزرگ. خو بهرحال الله جل شانه ته دومره لوی محبوب او د الله جل شانه په نسبت باندې د دومره اوچته مرتبه وا چې رب کائنات د خپل بچو سره مکالمه او وعظ او نصیحت په قرآن مجید کې را نقل کړي دي. صرف را نقل کړي بلکې پورا یو سورت د په نوم سره سورہ لقمان موږ تاسو لولو هغه الله جل شانه نازل کړي دي. د خپل اولاد ته وعظ او نصیحت او دا غوی هغه ذهن سازی الله جل شانه ته دومره خوښ او محبوب راغی چې رب کائنات د قرآن کریم په سینه کې هغه محفوظ فرمایي. هغه کې ټول لړمبي خپل بچو ته د توحید وصیت کوي لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، چې د شرک نه ځان بچ ساتي. دا شرک چې د ډېر لوی جرم دی دا الله جل شانه نه معاف کوي. بیا خپل بچو ته دا وصیت کوي چې وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك. از ما زامنو تاسو همیشه د نیکی طرف ته بلل کوي، د بدو نه منې کول کوي. چې کله تاسو دا کار کوي د تبلیغ نو خامخا به تاسو مخالفت بکیږي، تاسو سره دشمنی بکیږي، تاسو ته رکاوټونه مخې ته برازي. چې کله دا مشکلات تاسو ته راشي نو واصبر علی ما اصابک، تاسو په خپل هغه مصیبت چې کوم تاسو ورسي په هغه صبر کوئ. ان ذلک من عزم الامور، دا ډیر د همت کارونه دي. نو لہذا چې څومره انبیاء کرام دنیا ته راغلي د ټولو انبیاء کرامو دا مشنو چې په مقدس مکه باندې د خیر خګړی د فلاح او د خیر کارونو د توحید د رسالت د دین نشر اشاعت شي او د بدو کارونو مخنیوي وشي او داغه صد باب وشي. نو لہذا هر مسلمان چې داغه هر شعبه د زندگی سره داغه تعلق وي، د خپل د زندگی په دوران کې د خپل د جون په مقاصد کې یو عظیم مقصد په تور باندې بغدا کار کوي، دغه یو مشني چې دی به همیشه د نیکی امر بکي، د بدونه منی کول بکي، امر بالمعروف نهي عن المنکر چې وته وي. د خپل دایره کار مطابق او د خپل وس مطابق هر مسلمان د دې خبرې مامور دی، نارینه وي که زنانه وي، هغه به د ښه کار امر کوي، د بدونه به منی کول کوي. دا د دې امت من حيث الامت یو اجتماعي ذمہ داری ده، بلکې الله رب کائنات د هر مسلمان دا ذمہ داری لګولې ده. البته په مسلمانانو کې یو جماعت خصوصیت سره دا ذکر کړی دی ولتکم منکم امه،
تاسو کې لازمن یو 10 جماعت پکاري مستقلا یو جماعت منظم طور باندې کار کوي يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر چې د نیکی حکم کوي د بدونه منع کول کوي یو منظم جماعت هم دې لپاره مستقل پکار نو لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې بلغوا عني ولو آیه تاسو زما طرف نه خلق ترسوي اگر چې هغه یو آیت یو حدیث یو مسله ولې نه چې کوم مستند طریقې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناصرنګ چې صحابه کرامو سینه در سینه علم ځان ته منتقل کړه اغینه تابعین ته د اغینه تبع تابعین ته په امت کې د تعلیم او تعلم یو سلسله روانه ده د هغه طریقې مطابق دا سنت چې یو سړی د دنیا یو شعبي یو ډیګري او یو سند د دنیا د یو شعبي واخلي او بیا قران مخ ته کې دی او دغه فیصله شروع دا سنت ده بلکې د تعلیم او تعلم کتاب الله رجال الله دا یو سلسله د آدم علیه السلام د زمانې نه تر اوسه پوری د قیامت پورې وي په یو طریقه باندې خلک د استاد نه زده کړه کوي او بیا د هغه مطابق چې هغه مخ ته علم رسي دا څه نشي چې دی چې یو سړی د دنیا په یو شعبه کې مهنت کوي یو ډیګري د دنیا په یو شعبه کې واخلي او بیا د الله کتاب مخ ته کولو کې چې ما ته الهام شو یا وحی راغی یا زما سنت چې د قدرتي تور باندې کولو شو او زه بغیر د مهنت نه بغیر د مشقت نه بغیر د استاد نه اجتهاد درجه ته ورسیدم اوس مان دین زده کوي دا نشي کېدی نه چاته 1445 سال تاریخ د اسلام کې چاته داسې شوې دی چې یو سړی را پاسېدلی بغیر د استاد نه هغه د علم یو مسند ته رسېدلی وي اجتهاد درجه ته رسېدلی وي او بیا علمی مسائلو کې بحث مباحثه کړي بغیر د استاد نه بغیر د سند نه بغیر د مدرسې نه بغیر د علم د سند نه دا کې دی نشي ذکر الله تبارک وتعالى فرمای و ان ليس للانسان الا ما سعى د انسان د پر هغه څه چې کوم د پر دی کوشش وکي سرنګ چې د دنیا یو مسند یو منصب بغیر د مهنت نه نشي رسیدي دغه سي د علم منصب بغیر د مهنت بغیر د قرباني بغیر د سفر بغیر د مشقت نه دانشي حاصل دي لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي چې بلغ ما انزل اليك من ربك استاد رب طرف نه چې کوم تا ته وحي وشو دا مخکې رسوا وان لم تفعل فما بلغت رسالته او کتا دا سو نکړو فما بلغت رسالته نو نه رسول ته هیڅ پیغام د الله تعالی والله يعصمك من الناس او الله جل شانه بچ کوي تا د خلقنا د خلقو د شرورنا د خلقو د سازشوننا الله جل شانه بتا بچ کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل او د هلاکت د پاره چې څومره سازشونه شو هغه دی آیت د نزول نه مخکې شو دی آیت د نزول نه بعد بیا د کفارو سازشونه الله تبارک وتعالى هغه ناکام کړی دی مخکې د هغې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل شانه د دې اطلاع د هغوی د سازشونو هغه ورکړی دی ان الله لا يهدي القوم الكافرين بشک الله جل شانه قدرت نه ورکوي ستا په وجلو قوم د کافرانو ته یا ایها الرسول رسول صلی الله علیه وسلم بلغ ورسوا ما انزل الیک اغه ټول چې نازل کړی شوی د تا ته من ربک استاد رب طرفنا وان لم تفعل او کتا داسې ونکړو فما بلغت رسالته نو نه در رسول ته هیڅ پیغام د الله تعالی والله يعصمك من الناس او الله جل شانه بچ کوي تاسو د خلقنا ان الله لا يهدي القوم الكافرين بشک الله جل شانه قدرت نور کوي ستا په وجلو باندې قوم د کافرانو ته صدق الله العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.